په جهاد کې اختلاف او خلاف راشي نو دا خبره خطرناک. التویل الزمهم کلمت التقوا، دلته وی کلمت التقوا دا آداب و خیالو سات آداب ذکر کئی. حوامیمو کی مسئلہ دا توحید و رد دا شرک و محمد کی مسئلہ دا قتال فتح کی بیان دا فتح ہو. اس دلتا آداب ذکر کئی چه گوره جہاد با الا فائدہ در کئی، فتح با الا رازی چه کلا آداب زان کی راولی. دعوت صورت آداب سبعہ لإصلاح المعاشرہ لیستحق البشارہ. آداب سبعہ دی و آداب دی د پاره د معاشری د اصلاح دی او د دې د پاره دی چې ته د مستحق د بشارت هغه وګرځي. اولنې ادب دا دی چې د الله او د رسول نه به مخکې کېږي نه، مشروط به نه جوړېږي. الله او رسول یو خبره کړې ده هغې کې خیر دی. د الله او د رسول نه به مخکې نه ځي، د الله د کتاب د سنت او د نبی علیہ السلام نه به مخکې نه ځي. دویم توقیر مجلس النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس عزت وکړي، بیزتی بنه کوي. علمی مجلس کې ناستي بیزتی بنه کوي او بیا شان د صحابه او د سنور آداب ذکر کوي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والا اولا تقدمو بین یدی اللہ. یا متعدی مانا دا یا لازمی. لازمی مانا شی نو دسی بشی لا تقدمو ممخی کی دا اللہ نمخی او دا رسولنا. مطلب امام رازی رحمہ اللہ وی چه گورا ممخی کی گئی، یعنی متعدی پا مانا دا سدے لازمی سر دے. دایات مطلب سدے بعض وی چې آیات مبارکه کې دا مسله دا چې دا اختر د مون نمخ کې مخ کې قربانی مکوا، لا تقدمو بین یدی الله. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا د هغه چا بارکه دی چې د شک په ورځ باندې روزه نیسي، وای مخ کې کېږي د الله او د رسول مخ کې مزي چې د شکی ورځ دا چیرې روزه وي او کو نه وي نو دې څه وکي. یو خدا چې کله کله حقیقی کنه پوښوي کنه حقیقتا روزه ده او خره ته پته شي د غل له زمون خدا غل له کنه. زمون کمیټي والا ماشاءالله ډېر خلک دی، الله دې نور توفیق ورکړي چې درې په وخري اوري داغي هو کار دسه دی. لا تقدم د مخ کې ناغبلو نو مونږ اډون دي نو خلکو به نه 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 دی اډو نو بیا لکه استاد کمیټي مطلب ما ته شرورا چې دلته کې زینما زمون چرګانی ني نو به څه ضرورت شو. بس تاسو کاډه ماډه والے کوړه ځي نو دا قرضه بر باندې لګه کم شي پوښ وکنه. تاسو په کال کې یو ځل دوه پکاريږي نور خو نه پکاريږي کنه، هر وخت غو نه پکاريږي، هر وخت غو مېشته ضرورت نشته لري کنه، صرف اختر روزه کې پکاريږي. نو چې دلته عوامینی بس لنډه خبره ده چې عوامو کله ولید کو بدوی مې ولید کو بدری مې ولید کو څلور مې ولید چې پاغه د اخترم کوي پاغه د څه کوي روزام کوي. سومو لرؤیتی و افطر لرؤیتی. رسول الله فرمای د لیدلو نه نیسه او د لیدلو نه سره ماته وي بس خبره به ختم شي. اوس مصیبت دا ده چې رورا دلته مونږ وینو نو زمونږه کمیټه ولم کینی هغه وي چا نظر آیا چا نظر آیا نستا د خوردبینو دوربینو ته څه ضرورت شه دا لری کا دې د سټک ونیسه ځکه چې پاغه کوم اول اورد نو پاغه تر سره کینی نو څه به ویني چې ته مېشته کینی نو څه به ویني. په کار دارا چې د دې ورځ نیمه مخکې کینی چېر کې دې په نظر راشي نو د خلکو روزي به برابر شي. صحیح را نو یو مطلب عائشہ رضی الله عنها دا مطلب دی چې د شک پرز باندې روزه نیول. رسول الله فرمایي چې د شک پرز باندې روزه نیول چاونی ولا فقد عصا ابو القاسم. زهاک رحمه الله وی د شریعت بارک دی، د قتال بارک دی، د الله او د رسول مخ کې بنزي جهاد بکې خود آداب موافق خلاف بنزي.
لکه شریعت تا ته وایي زنانه به نه وژني، ماشومان به نه وژني، بوډاګان به نه وژني. خو دا هغه وخت چې کوم وخت کې د دې جدایي ممکنه وه، اوس خو اکثر ممکنه نه، ګرانه ده که نه. بل لاره هغه بوډا به نه وژني چې کوم دته چل نه ښیي. هسې نه چې داسې بوډا دی چې ټول ترتیب ورته هغه ښیي، نو بیا تلاول دغه مردار که ځکه ترتیباتو ته ټول هغه ښیي. یا دویم مطلب دا دی چې لا تقدمو بین یدی الله، مخکې کېږي د الله نه. ابن کثیر ابن عباس په حواله باندې ذکر کوي چې لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه، د کتاب او د سنت خلاف وینا مکوئ. ګورې لا تقدمو بین یدی الله. بل مطلب دا دی چې آیات متعدی کا، متعدی معنا وکا، نو به به معنا لا تقدمو اقوالکم واعمالکم واراءکم بین یدی الله ورسوله. مخ کې کوي خپل وینا د الله د وینا او د الله د پیغمبر د وینا نه، چې یو طرف ته د الله او د الله د پیغمبر وینا ده، او بل یاره چې زه داسې وایم کنه، زه هم چې داسې وشي نو ښه وي. خلک وایي داسې کنه اکثر. نه خپل عمل مخ کې کوه. الله او رسول له یو عمل حکم نه دی کړی، نو تا هغه د ځانه مه جوړوه. لا تقدمو بین یدی الله. خپل رای د الله او د الله د پیغمبر یو خبره ده، او ته وایې نه چې یاره زما خو پکې دا رای ده. نه لا تقدمو. آیات ډېر جامع آیات دی، که تفصیل ته پکې لاړ شي نو خبره به ډېره اوږده شي. لا تقدمو مخکې کېږئ د الله نه او د رسول الله. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، یقینا الله دی اورېدونکی او پوهه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے د ایمان والاو مه پورته کوئ اصواتکم آوازونه د پاسه د آواز د پیغمبر. یو معنا دا ده چې پیغمبر په مجلس کې ناسې نو تیز آواز مه کوه. آیات چې راغې یو صحابي دی، د هغه آواز تیز دی، هغه کور کې کېناست. نبي علیه السلام تپوس وکړه لکه پلانې نه ښکاري. تپوس یې وکړه، ډېر غمجن ناستو، وی الله یاد را لېږلی دی چې آواز مه پورته کوئ، زما آواز غټ دی. نو زه وایم هسې نه چې په دې کې راشم. نبی علیه السلام نه ته دغه کې نی، ځکه ستا قدرتي آواز غټ دی. د دې نه مراد خو هغه سړی دی چې مجلس کې کېناست او په تیزه تیزه د پیغمبر په مجلس کې سره خبرې کوي. د دې وجه نه د دې نه علمي مجلس مراد دی چې علم مجلس لګېدلی دی، نو پای کې تیزې خبرې مه کوو. لا ترفعوا اصواتکم، مه پورته کوئ آوازونه د پاسه د آواز د پیغمبر. دویم مطلب دا دی چې اصوات نه مراد خپل رسم او رواج دی. مه پورته کوئ خپل رسم او رواج او بدعات د پاسه د سنتو د پیغمبر. هسې نه چې خپل رسم او رواج او بدعت اوچت کې او سنت څه کې کاته کې. ولا تجهروا له بالقول، زورواله مکوئ دته په وینا کې کجهر بعضکم لبعض، په شان د زوروالی د بعض ستاسو نه بعضو ته. یو مطلب دا دی چې باید سړی هغه بې باکه غوندي که نه، نو بې باکه آوازونه مه کوه، بې اختیار بې باکه. یا دا ده چې مراد ترې نه توهین دی، چې د توهین دپاره آواز کې امام مجاهد وایي لا تقولوا له یا محمد. یا محمد ته مه وایه. سوره نور کې مې تفصیل کړه چې پیغمبر به په نوم باندې نه رابلي، داسې به ورته نه چې یا محمد، ځکه یا محمد لفظ دا که ثابت دی نو یا جبریل ویلی دی او یا نوی مسلمان ویلی دی. کوم مسلمان چې د آدابو نه خبر دی نو هغه مسلمان هغه چې کم دی نو څه دی دا لفظ نه دی ویلی. نو په جماعت به په یو طرف لیکلي یا الله، په بل به لیکلي یا محمد. خو القرآن رحم الله وی ګاډي کې را روان وم نو ګاډي کې لیکلي یا الله یا محمد. ما چې لکه دا ناروا ده، یو سړی را سره ناست وي چې څه چل دی پکې، ما وایي چې که دا دې ومنله نو ستا نه به خر جوړ شي. وایي چې دا څه څه وایي؟ ما وایي چې الله وایي. د دې وجه نه علما ذکر کوي یکره رفع الصوت عند قبره کما کان یکره فی حیاته. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبر په خوا کې آواز پورته کول ناروا دي، لکه څنګه چې په ژوند د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې آواز اوچتول سو ناروا و، لانه محترم حیا و میتا فی قبره. ابن کثیر وایي ځکه نبی علیه السلام محترم دی په قبر کې، که جم دی ام محترم او اوس که وفات دی نو ام څه دی محترم دی، نو تیز آوازونه به نه کوي.
انتا بتا مالکم دا چې برباد بشي عملونه ستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو باندې پويږي په بربادي درو د اعمال باندې شان د صحابه ان الذين كانوا كسان يغضون چې کته کوي اصواتهم وازونه عند رسول الله د الله د پیغمبر په مجلس کې دا کسان د امتحان الله قلوبهم چې خالص کړي دی الله تعالی زړه دې لتقوا د پاره د پرهیزګاری د دې لپاره بخشش ته او اجر عظیم دی ان الذين كانوا كسان ينادونك چې आवाज کوي تا د ورای الحجرات اخوا د کوډانونا اکثرهم لا يعقلون زیاد د دین نه پويږي یوې کوټه ته یو ولاړو او راغلی دی اوازونه کوي یا محمد اخرج لنا اے محمد مونږ تراوزا الله اټم بم راولې ها چې عقلمن نه د الله بندګانو ساغي د کوټې نشات आवाज کاو او الله یا عقل پکې نشتا او ته د پاکستان نه आवाज کوي اغي جمدی پیغمبر ته आवाज کاو چې پکور کې او ته مړ پیغمبر او پاتشوي ته سکے आवाज کې نو څومره فرق دی اکثرهم لا یعقل زیاد دین لا عقلون عقل پکې نشته ځکه دوی وای کنه یا رسول الله اسمع قالنا یا رسول الله انظر حالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا یاران وای کنه یا محمد یا رسول الله اسمع قالنا اے رسول الله زمون خبر واورا یا رسول الله اس انظر حالنا زمون حالات تو ګورا انني په بحر غم مغرقون ز په دریاب د غم کې ډوبیا ما او خذ يدي ساحل لنا اشكالنا زمالا سونی سو مشکلات لاله حل کا د مشکلات حل کون کې سوق دے اخو الله دے ولو انهم صبروا کچری دې صبر کړو تر دې چې تراوتل وي دوی ته لکان خیر الله نو دا به غره د دې لپاره الله تعالی دې بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ اے دې ایمان والو دریم وې سبقای احتیاط وکای تبین فی الامور په کارونو کې وسکای احتیاط کې اسنه چې چارته خبره وکړه او ته په چې کم دینو ډایرکټ سو کی عملو نه 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 لګ سوچ کوا احتیاط کوا ګوري بعض علما دا چې کم دینو دا ذکر کوي وای دا بنی مستلق غزوه بنی مستلق تا نبی علیہ السلام ولید ابن عقبہ دا یو صحابی دی دا لګلو او د دې ولید ابن عقبہ دغه خلکو سره د مخ کې نه دښمنی و نبی له سلام د زکات دراټولولو د پاره ولېګ چې غي بدل زکات در کې راځي با نو دې غریب لاړو نو یو مقام ته ورسې دغه و تروتل د استقبال لپاره دوی جوړی دا زما د مرګ د پاره راوتی نو واپس راغی نه چراغی نبی علیہ السلام ته وی چې په زماره مرګ د پر راوتی نبی علیہ السلام لخر تیار کړ چې خا دی جوړې په بل طرف ته دي لخر تیار کال ته چې ورسېد هغه وی د الله پیغمبر موږ ته استقبال تر وتلی او داسې ویاره ده صحیح ده نو قرآن د آیات راولې چې انجا کوم پاسه کړ تراوي نو وګوره ولید څه ولید ابن ابوی پاسه شناوذ بالله دا خبره غلطه ده د ولید ابن عقبہ بارکه دا خبره نشته ده ځکه یو خدای حدیث کې راځي صحیح حدیث ده چې کله مکه فتح شو نو نبی له صلوات و سلام ته به ماشومان راوستل او نبی له سلام او ته د برکت دعا کوله او په سر باندې به ول الله سره کړ صحیح ده اوس ولید وې زه راوستم نو نبی علیہ السلام ما ته دعا وکړه خو زما په سر باندې یو خوشبوئی لګېدلې و خلوق به وتوي نو دا غې د وجه نه زما په سر باندې لاس را نخ دا وخت کې ماشوم دی او دا اتم کال د هجرت ته او بنی مستلق چې دا غزوه هغه په نهم کال د هجرت شوی ده نو په یو کال کې دی به ظلمه شه دا صحیح حدیث ده صحیح روایت ده ابو داود کې صحیح راکنه د دې وجنا آیات چې کم دینو هغه عام د علامه خازن وی ولید پس آیات ونه لګي ګوره هدارنګي
کچرتا د دین مراد ولید شي نو بیا خو په د باندې در قیامت پورې د فسق اطلاق کیږي، حالانکه دا خبره ټیک نه ده. کوم روایات چې بعض علماو ذکر کړي لکه حافظ ابن کثیر نو پاغي کې ټول چې کم دی نو څه دی هغه مقطوع الاسناد، یعنی صحیح سند والا پکې یو روایت نشته. امام رازی وایي په ولید باندې چې کم دی نو هغه د فسق اطلاق کول وې دا بد خبره ده او بعید لري ده د عقل. صحیح ده. دې ځکه ماستر هغه وایي چې عثمان چې دی نو هغه د خپل تر زوی ولید هغه والی مقرر کړي او هغه په نست قرآن باندې فاسق دی. صحیح ده. او به و چې د شرابی منعوذ بالله دا کتاب د خلافت ملوکیت. صحیح ده. خو په دغه روایت کې ابن شوزب دی او د خزان له په بحث سی باندې پیدا دی او ولید هغه په 30 کې وفات دی. دا په 30 کې غریب وفات دی او هغه په 80 کې 82 کې پیدا دی. هغه خو د تقریبا 52 کال وروسته څه دی پیدا شوی دی. نو داغه وته څه پته ده خبره پوښوي. د دې وجنا د دینه مراد عام فاسق ته یو سړی د به اعتماد دی تعالی خبر راوړ چې پلانې د سیده خبره وکړي نو ته لګ احتیاط وکړه. اسنه چې ته چې کم دینو او په پډانګو باندې وې چې ورې زو اوس داسې حکم نه کله کله سم خلک جنگول کوي ها چغلمار خو ډیر نشته کنه وسه. یا ایو الذین آمنوا ایمان والا ان جاءکم فاسقون کچری راش تاسو ته به اعتماد او به ادبار سره بینه به په یو خبر باندې پته بیانونو تحقیق کوي ان تصيبوا قوما دا چې ونرسېږي یو قوم تابع جهالتین پنا په سره پتوسبهو نو تاسو به وګرځي علامه پغا پال تم چې تاسو کړي دي نادمین پیمانه والمو پوښي ان فیکم رسول الله چې تاسو کې د الله پیغمبر او چې کله جام دیو او رسول الله چې کله وفات شنو سنت د پیغمبر دی لا یوتیو کوم په کثیر من الامر کچره تابعداریو کې تاسو په ډیرو کې د کارونو نه لعنت تم نو تاسو په تکلیف کې وګرځيږئ ذکر چا یو را یو د چا بل راي نو که پیغمبر تاسو تابعدار شي نو بیا خو به خبره ګران شي. د دې وجنه تاسو له پیغمبر تابعداري پکار ده نو خبره به آسان شي. ولکن الله حبب لیکن الله خو کړه ده خو کړه ده تاسو ته ایمان وزینه فی قلوبکم خستا کړه ده تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق او بد کار کړه ده تاسو ته کفر والفسوق او نافرمانی والفسوق او فسق والعصیان او نافرمانی اولئک دا کسان هم الراشدون دې دې پس عملار فضل من الله دا فضل دې د الله نو نعمت دی ولادت په یو حکمت والا اصلاح ارکان الجماعه ملګرو کې کله کله اختلاف راشي نو دا غیبه اصلاح کې ملګرو کې کله کله اختلاف راغی نو دا غیبه اصلاح کې وین توای پتاني کچری دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگيږي نو اصلاح کې پمند دې دوانو کې پاین باغت ادا او مال الاخرى کچری زیاته کې یو په بل باندې نو فقاتل التي تبغي او جنگي کې دا هغه سره چاغه زیاته او سرکشي کې تر دې چراو ګرځي الا امر الله دا الله حکم او دا الله فیصله تا پاین پات کچری راو ګرځي دا پاس لیو بینهما اصلاح کې پمند دې دوانو کې بلاد دې په انصاف باندې انصاف کوي یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوه یقینا المؤمنان چې درونه دي پاس لیو بین اخوایکم نو سلاو کې په مابین درونو کې ویریږي د الله نه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړئ شي. یا ایو الذین پینزم ادب توقیر ارکان الجماعه د ملګرو به خیال ساتي یو بل پسې به مسخره نه کوي راته بده با اغه نه یو بلتا. یا ایو الذین آمنو ای ایمان والا ولا استر قوم من قوم مسخره دې نه کوي قوم په بل قوم پورې آسا قریب ده ايکونو خیر منهم چې وی غوړه د دین په اعتبار د دین سره دا چا پورې چې ته ټوکی کې دې چې الله ته اغستانه ګرانی. ولا نساء او نسانا من نساء په بل زنانه پورې قریب ده ايکون خیر منهن چې وی غوړه دا غینا زنانو کې دا ډیر دی دا خصلت کنه یو بل پورې دا غپې شپې لګول پلانې لنډې ده پلانې د سیدا پلانې د سیدا حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها دا خبره وکړه چا بارکه نبی رسول الله فرمایل دومره خطرناک خبره دی وکړه
کستا دا خبره دریاب ته پریوزی نو دریاب به غون تریخ کی. صحیح ده؟ حالانکه صحیح خبر لکه د بدن نسوا لنډۍ و د قد نه نو وی لنډۍ د فلانۍ پوه شوې، خو په دې باندې نبی علیہ السلام دا دومره خطرناکه خبره. نو لا یسخر قوم من قوم، مسخرې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې، او نه زنانا په زنانا پورې، عسا قریبه ده ان یکن خیرا منهن، چې وی غوره د دینه دا کمې زنانه پورې چې ته مسخرې کې کېدی شي الله تا غستانه خوښوي. ولا تلمزوا انفسکم، عیب ملګوئ انفسکم په خپلو وروڼو باندې، ولا تنابزوا او یو بل ته مه وایئ بالالقاب ناکاره نومونه، هغه نوم چې هغه پرې خفه کېږي نو هغه نوم ورته مه وایه. بئس الاسم الفسوق، ډېر بد دی یادول د ګناه یا نوم د ګناه پس د ایمان نه. صحیح ده؟ مطلب دا دی مخکې یو سړی غلو اوس ورته غل مه وایه توبه ایستلې ده، یا بل یو کار پکې و اوس یې توبه ایستلې ده نو هغې ته مه وایه ځکه ته به ګناهګار شي په دې خبره باندې. ومن لم یتوب، چا چې توبه وینستا دا کسان دي د ظالمان. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، شپږم ادب هغه دا دی هغه اسباب د هغې نه ځان وساته چې د هغې نه جګړې جوړېږي. یو پکې څه دی؟ بدګماني ده. دویم هغه څه ده؟ د یو بل عیبونه لټول دي. دریم پکې څه دی؟ غیبت دی، یو بل پسې خبرې کول دي. نو هغه کارونه چې هغه سبب د جګړې جوړېږي د هغې نه ځان وساته. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان وساتئ د عمل کولو نه په ډېرو ګمانونو باندې، په ګمان باندې عمل مه کوه ځکه عمل دا ګمان دا په ګڼ قسمه دی. یو ګمان واجب دی، لکه په الله باندې خو ګمان کول دا څه دي؟ واجب دی او لازم دی. دویم ګمان حرام دی، حرام ګمان. نو حرام ګمان په الله او په رسول باندې بد ګمان کول دا څه دي؟ دا حرام دی. ښه ګمان په واجب دی او بد حرام دی. دریم دا دی مستحب، لکه په مؤمن باندې ښه ګمان کول، یاره ښه سړی دی زما ګمان دا دی چې ښه سړی. او څلورم مباح دی، لکه په مسائلو اجتهادیو کې په یو امام باندې د حق ګمان کول چې دی څه دی؟ په حق باندې. نو دا بل ګمان شي. نو څلور قسم ګمان دی. ان بعض الظن، یقینا بعضی ګمان چې د اسم ګناه ده. ولا تجسسوا، د یو بل عیبونه مه لټوئ، د یو بل عیوبو هغه مه لټوئ. یو تجسس دی، یو تحسس دی. تجسس او تحسس یا دا ده چې تجسس جاسوسۍ ته وایي که نه، یو بل پسې ورپسې شي او د هغه چې کم دی نو څه دی؟ هغه عیبونه هغه لټې. دویم چې کم دی نو هغه دی تحسس، لکه مخامخ یو سړي ته څه دی؟ بد یې ردي ویل، دې ته وایي. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت دې نه کوي بعض ستاسو نه د بعضو. د یو بل غیبت مه کوئ. چې ورپسې لګیایي او پلانې داسې او داسې حدیث کې راځي، لکه تپوس شوی نبی علیہ السلام ته وایي د الله پیغمبره که هغه کار په کېږي یو سړي کې او ته یې وله بیانې. نبی علیہ السلام غیبت خو دغه دی نو، یو کار سړي کې دی او ته یې وله بیانې، هغې ته څه وایي؟ غیبت وایي. چې پکې نشته هغې ته وایي بهتان وایي، الزام ورته وایي، تور ورته وایي. او خو بیا د هغې نه هم غټه ګناه ده چې د هغه باندې الزام ولګو. خو چې پکې دی یو کار پکې دی او ته یې وله بیانې نو دې ته څه وایي؟ غیبت وایي. او دا ناروا دی. قرآن وایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، خو ښه یو تن ستاسو نه چې د خپل مړ ورور غوښه وخوري، دا څومره بده ګڼئ تاسو. ګوره یو د څاروي غوښه ده، ښه د څاروي غوښه ده، بیا په هغې کې به دوه قسمه ده، یو د مردار څاروي ده او یو د حلال. صحیح ده؟ نو د حلال څاروي غوښه خلک خوري او مردار نه خوري. به یو دویم قسم غوښه دا ده چې یو د څاروي مرداره ده او یو انسان دی. نو که څاروی مرداري نو بیا هم ورته سړي څه ناڅه
زړه کېږي. خو د انسان بے انسان په دوه قسمه دی. یو پردی انسان دی، نو کله کله سړی غوسه کی نو وایي دا غوښې ته خورمه، پوه شوې که ورسېدې. او یو خپل ورور دی، نو د خپل ورور غوښه ډېره کمه کوزه. بیا ورور هم په دوه قسمه دی. یو جمدی دی، نو کله کله جمدی ورور هم سړي له زړه پوخ کی، نو سړی وایي چې دا غوښې مې وله وخوړلی، پوهېږي که نه. او دی مړ دی او په تخته باندې تا ته پروت دی او تا چاړه راغستې ده او غوښه ترې راشوکې او خوري، دا غیبت دی. بیا یې د مردارې سره تشبیه ورکړله، وایي د مردارې ته کله کله ضرورت راځي. سړی د لوږې نه مړ کېږي نو مرداره وخوره، خپله ساه پرې راټینګه که، نور څه نشته که نه. دغسې کله کله د غیبت هم ضرورت راځي. لکه دا محدثین چې کله کله د دې راویانو تحقیق کوي که نه، هغې ته جرح او تعدیل وایي، پلانې دروغجن دی، پلانې شیعه دی، پلانې داسې دی، پلانې داسې دی، پوه شوې که نه. اوس دا د څه دپاره دی؟ دا د دې دپاره دی چې یاره د دین حفاظت راشي. نو کله کله غیبت پکې لکه مثال طور باطل فرس مولا دی، غلط مولا دی، نو دا هغه ته غلطې بیانې که نه، پوه شوې. چېرته تبلیغیان راغلي نو ملا به چېرته په منبر باندې خبره کوله د جرح او تعدیل چې پلانې راوي داسې دی، نو پلانې داسې دی، پلانې داسې دی که نه. هغې ویل یاره مولي صاحب خو په غیبت په منبر باندې ټول غیبت وکړو، پوه شوې. که چېرته دا غیبت شي نو بیا خو دا ټول د جرح او تعدیل چې کوم کتابونه دي دا ټول د غیبت نه ډک دي، بیا پکې بل څه نشته دی. د دې وجې نه الله وایي ایحب احدکم، یا خوښوي یو تن ستاسو نه یاکل لحم اخیه، چې وخوري غوښه د ورور، میتن چې هغه مړي نو فکریتموه، نو تاسې څومره بده ګڼئ. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، یقینا الله تواب الرحیم، توبه قبلونکی او مهربان دی. وم ادب دا دی چې ګوره حق د امارت د متقی دی، د تقوادار دی. یا ایها الناس، یا د دنیا خلکو، انا خلقناکم من ذکرین، یقینا پیدا کړی موږ تاسو د نارینه او د زنانه نه، وجعلناکم شعوبا وقبائل، او ګرځولي موږ تاسو غټې ډلې، وقبائل او واړه قومونه. د څه دپاره؟ لتعارفوا، دې دپاره چې تاسو یو بل وپېژنئ. دا قومونه او قبیلې چې الله پیدا کړي دا صرف د دې دپاره دي چې یو بل وپېژنئ. نور ګوره په دې قوزه پلانې قوم والا یم، پلانې مې خاندان دی. الله وایي په دې کې ګوره عزت نشته دی، عزت د الله په دین کې دی. سړی دیندار دی، بس دا که د کته خاندان سره تعلق دی نو هم دیندار دی، نو الله ته خوښ دی. ان اکرمکم، یقینا عزتمن ستاسو نه په نزد د الله باندې، اتقاکم، پرهیزګار دي ستاسو نه. ځکه که په خاندان کار کېده نو په کاردار چې ابولهب لو کان اهل قرابته آل النبی هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والادم والعجم. د آل د پیغمبر څوک دي؟ تابعدار دي. که هغه د عجمو نه راغلی دی، که د عربو نه دی، که د ارزی نه دی، سودان نه راغلی دی، خو چې د پیغمبر تابعدار دی. سلمان د کوم ځای نه راغلی دی، بلال د کوم ځای نه راغلی دی، ابو هریره د کوم ځای نه راغلی دی. دا د رسول الله اهل جوړ شوی دی. لو کان اهل قرابته وليصلي المصلي على الطاغية بلهب، که چرته د پیغمبر اهل هغه رشتہ دارو نو په کاردار چې بیا ابو لهب باندې اللهم صل علی ابي لهب وي. قولوا پیغمبر علم تؤمنو، تاسو ایمان نه دی راوړی، ولکن قولوا، لیکن وای اسلام نامنګ ظاهری تابعداري